حسن حاجی څه کې ذکر کوم ذکر کې حاجی ماشاءالله کوم ذکر کې درود شریف درود شریف وای ماشاءالله کوم یو درود شریف وای صلی الله علیه وسلم ماشاءالله ماشاءالله او دا ولې وای دغه ډېر ثواب دی ماشاءالله نو څومره دی وویلو څومره ذکر دی وکړو درود شریف دی څومره وویلو 15 ځله کړه 15 ځله ماشاءالله ماشاءالله او دا څه باندې وای دا په تسبیح توخه کومې تسبیح در سره ماشاءالله ماشاءالله ښه ذکر کوه ښه شاباس شاباس درود شریف وایه ښه حاجی ملګرو د دغه کلیپ مقصد مې دا او دا کلیپ په دې نیت باندې کوم چې تاسو ته یو بهترین پیغام درکم تاسو ته او تاسو ماشومانو ته دا زما وړوکی ورور دی محمد حسن تیره ورځ مونږه په مدرسه کې د درود پاک د درود شریف په فضایلو باندې خبره کړې وه د هغې فضایل هم بیان کړي او بیا مونږ ورکې دا ویلي چې یاره څوک درود پاک وایي نو هغې ته به دومره ثوابونه میلاویږي دا به کېږي دا به کېږي هغه ټولې خبرې هم پکې ذکر کړې وې نو الحمدلله ثم الحمدلله ډېرو ماشومانو دغه خبره په خپل عملي ژوند کې راوستې او ډېرو ماشومانو سره تسبیح وي خو چې زه کله اوس ما ماښام مونځ وکړو د خپل کور ته رادننه شومه چې ومې کتل زما دغه وړوکی ورور محمد حسن ناستو تسبیح په لاس کې وې وړولې راړولې ما ویل چېرته تسبیح را پیدا کړي دي اړی رړی ماشوم دی لوبې به پې کوي چې کله زه ورنږدې شوم ومې کتل صلی الله علیه وسلم په زبان باندې جاري و ذکر یې کولو د درود پاک نو ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو ته په دې کلیپ کې یو پیغام در کوم ډېر خلک بیا وایي قاري صاحب د دې کلیپ څه ضرورت و د دې ویډیو څه ضرورت و نو د ویډیو ضرورت په دې کې ما ځکه محسوس کړو ځکه زموږ تعلق چې دی د سوشل میډیا سره دی الحمدلله ډېر خلک مونږه اوري مونږه ګوري نو ما ویل چې د خپلو کتونکو مینوالو ته په دې کې یو میسج ورکم چې ګورئ مسلمانانو ورونو ستاسو د ماشومانو کله چې د هغې عمر کم وي دغه وخت د هغې د تربیت د هغې د زده کړې دی او دا یو خبره ډېره په دعوې سره کوم کم عمرۍ کې په داسې وخت کې چې د هغې عمر کم دی په دې وخت کې چې تاسو دوی ته کم تربیت ورکو سم دوی ته وښودل یقین وکئ تر مرګه پورې به دوی هماغه کوي دوی بیا نشي بدلیدی نو کوشش وکئ مسلمانانو ورونو د خپلو ماشومانو تربیت په کم عمرۍ کې وکئ تاسو بوټی وګورئ بوټی چې کله وړوکی وي نو چې کم طرف ته ته اړی رړی هغه طرف ته به ځي خو چې کله هغه غټ شي د هغې نه ونه جوړه شي بیا هغه اوړي نه که ته وغواړې چې دا دې طرف ته زه واړومه هغه طرف ته به یې نشي اړولی بلکې څه به کې ته بربرخلی و دغه ونه به کټکۍ ماتې به ځکه په هغې باندې بیا ستا وس نه رسېږي چې هغه ته یو طرف ته واړی نو دغه رنګې ستاسو کشران هم دي چې د هغې تربیت تاسو بهترین تربیت وکړو دیني اسلامي تربیت تاسو هغې ته ورکړو نو بیا به هغې تر مرګه پورې په هغې باندې عمل پیراوي او که خدای مکه تاسو په دغه وخت کې د دې تربیت خراب کړو لکه نن سبا که موږ تاسو وګورو هر ماشوم سره په کم عمرۍ کې موبایل په لاس کې وي مختلف کارټونونه مختلفې ډرامې وغیره دا ګوري نو هغې چې غټ هم شي بیا دغه کېږي ځکه وایي چې څه کرې هغه به ریبې چې څنګه تربیت دې ورکړی هماغه تربیت د هغې رزلټ د هغې بدله به بیا تا ته میلاویږي نو کوشش وکئ په خپلو ماشومانو باندې رحم دا نه دی د خپلو ماشومانو سره مینه دا نه ده چې تاسو هغې ته موبایل واخلئ هغې ته ټیبلټ واخلئ هغې ته غټ سکرین کور کې ولګوئ او هغې په هغې باندې ډرامې او کارټونونه ګوري نه بلکې د خپل بچي سره مینه او رحم دا دی اصل مینه او رحم دا دی چې د خپل بچي تربیت وکړي خپل بچي ته دیني زده کړه ورکړي نو انشاءالله په دې باندې به ستا دنیا هم ښایسته وي او آخرت به دې هم ښایسته وي د دغه بچي به هم دنیا ښایسته وي او آخرت به هم ښایسته وي کم بچي ته چې پلار په بچپن کې دغه رنګې مینه ورکړي چې موبایل او ډرامې او قیسې پیسې ورکړي یقین وکړئ دغه بچی چې غټ شي ځان له هم خیرې کوي او خپل پلار له هم خیرې کوي ځان دپاره هم د طبعي ذریعه وګرځېږي د خپل پلار د خپلو مشرانو دپاره هم د طبعي ذریعه وګرځېږي نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې د خپلو بچو سره حقیقي مینه وکئ هغه مینه دا ده چې دا بچی سبا غټ شي چې تا لم دعا کوي او خپل ځان لم دعا کوي د خپل مشرانو دپاره هم دعا کوي ستا دپاره هم د عزت ذریعه جوړه شي او د خپل ځان دپاره هم ځکه وایي 3 عملونه داسې دي اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 وایي کله چې یو انسان مړ شي د هغه عملنامه چې کومه ده هغه بنده کړی شي د هغه د عملونو چې کومه سلسله ده هغه بنده کړی شي خو الا من 3 عملونه داسې دي چې هغه د پسې نه بندېږي د هغې ثواب به د پسې جاري وي په هغې کې یو چې دی نیک اولاد دی
چې تر کومې پورې دغه نیک اولاد ستا دپاره دعا کوي، ستا دپاره صدقه جاریه کوي، ستا دپاره تلاوت کوي، منځونه کوي، نوافل کوي، د دغې ثواب به تا پسې قبر ته هم در رسیږي. نو دا به هله کېږي چې کله ستا د بچي تربیت صحیح تربیت کړی وي. او صحیح تربیت څنګه کېږي؟ اولنۍ مدرسه د بچي دپاره مور ده، د هغې کور دی چې په کور کې د هغې صحیح تربیت وشي. دویم مدارس دي، علما دي، قراء حضرات دي. خپل بچي مدارسو ته ولېږئ، مدرسو ته خپل بچي ولېږئ، نو انشاءالله د بچو تربیت به هم داسې کېږي چې سبا به ته